دغه شانتې یو ځل صحابه کرام د نبي علیه الصلاة والسلام سره ناست وو. نو یو سړی تیر شو، داسې مخې ته تیر شو، نو هغه الله تبارک وتعالی ډېر ښه صحت ورکړی و، بدن نه ښه جوګ جوړ و، چست و، په روانه کې هم ډېر تیز تیز تو. صحابه ورته داسې کتل که نه، نو بیا هغې صحابه وفرمایل یا رسول الله لو کان هذا فی سبیل الله، ارمان چې دی د الله په لاره کې جهاد کولی څومره به ښه وه. سړی چاک چوبند و که نه، نو صحابه ورته داسې کتل نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره چې دی په جهاد کې څومره به ښه وه. معنه دا ده چې جهاد به یې ښه کوو که نه، ښکلی صحت دی ښه جهاد به یې کوو. وی ارمان چې دی په جهاد کې وی نو نبی علیہ الصلاة والسلام ورته سو فرمایل فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ان کان خرج یسعى على ولده صغارا فهو فی سبیل الله. نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایل وی کو دې چرته روان وي که نه او خپلو ماشومانو بچو له مزدوري کوي په دې نیت راوتی نو دی د الله په لاره کې دی، دی جهاد کوي. جهاد تاسو خدا خبر وکړئ الله ولا ښه صحت ورکړی چې د جهاد کولی. نو نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایل کو دی د وړو بچو د مزدورۍ دپاره روان وي نو دی اوس هم پسې کې دی، د الله په جهاد کې دی، د الله په لاره کې دی جهاد کوي. او بیا نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایل وان کان یسعى على ابوین شیخین کبیرین فهو فی سبیل الله. کو دې چرته د کوره په دې نیت راوتی وي چې زما بوډا مور او پلار دي چې لاړ شم مزدوري وکړم چې هغې له پې کپړې والم، هغې له پې روزي وګټم، د هغې خدمت وکړم، بیا هم دی د الله په لاره کې دی، دی بیا هم د الله په لاره کې دی. او بیا نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایل وان کان خرج یسعى على نفسه یعفها فهو فی سبیل الله. بیا نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایل وی کو چرته دی په دې نیت راوتی وي که نه چې ځان له حلاله مزدوري وکړم چې په عزت ژوند تیر کړم، هېچا دپاره نه، د ځان دپاره، هېچا دپاره نه، ځان دپاره مزدوري کومه چې په عزت سره پې ژوند تیر کړم. نو بیا نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایل فهو فی سبیل الله، بیا دی د الله په لاره کې دی. او بیا نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایل وان کان خرج یسعى رياء ومفاخرة فهو فی سبیل الشیطان. الله دې موږ د دې نه وساتي. نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایل کو دې د دې غرض دپاره مزدوري کوي که نه چې زه پې تکبر وکړم، زه پې لویي وکړم، مال را سره یو غرور به کوم، تکبر به کوم، فهو فی سبیل الشیطان، دی بیا د شیطان په لاره کې روان دی. نو ګوره موږ کې دوه کمی دي. څو کمی دي راوکې د حدیث مبارک نه موږ ته خپلې کمی معلومې شي که نه. یو خو دا دی چې مزدوري نه کوو، څه نه کوو، مزدوري نه کوو. نو بس یو تیاري ته ناست دی په بار ملک به یو ګټي او دلته ورته لاس ښکلې عیاشۍ پې کوي، بس یو به راوړي او ټول به یې خوري. او که ته ورته لکه مزدوري ولې نه کوې، کم دی کار نو، کار کم دی نو. دی وایي چې زکات ورکوم الله بیا به درته لس راغونډي وایي زه پکې غریب نه یم، زه پکې د مزدورۍ وایي میلاوېږي، دیارمار میلاویږي کم دی. مصیبت دار ولې غربت شته خو څوک مزدوري نه کوي، مزدوري نه کوي. هر سړی وایي چې ما ته تیاره میلاو شي، څه میلاو شي، تیاره میلاو. هر سړی وایي چې ما ته تیاره میلاو شي. نو د حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مزدوري کو د الله په لاره کې جهاد کوي، جهاد. نو یو خدای چې موږ مزدوري نه کوو، موږ کې څو کمی دي، دوه کمی دي. یو خدای چې موږ مزدوري نه کوو، او دویم دا دی په مزدورۍ راته ځان بدښکاري. هر سړی دا وایي چې زه یو افسر وی چېرته، نو افسران چې ټول شي نو ما تحت به څوک شي. هر سړی وایي چې ما چې د غټ کاروبار وی زه یو افسر وی، نو هر سړی دا خو به یا کېږي یا به نه کېږي، چې کم کولی شي دا خو کوه که نه، دا خو کوه که نه. نو یو مزدوري نه کوو، او دویم دا دی که مزدوري کوو نو نیت خو صحیح نه وي، نیت خو صحیح نه وي. ځکه نیت خو څه وي، تکبر، غرور، چې پیسې وګټم، چې تکبر وکم، لویي وکم، گاڑی را سره بنگله می یي، په نسبي کې اوچت شم، دی به راته پسخېږي. دا خبرې ټولې که دا خبرې نه دا خبرې. نو بیا نبي علیه السلام فرمایي فهو فی سبیل الشیطان. مزدوري کوي خو بیا د شیطان دپاره یې کوي. نو مزدوري کوه، نیت پکې دا وکړه خپلو بچو لی ګټم، خپل مور او پلار لی ګټم، خپلو وروڼو لی ګټم، د ځان دپاره یې ګټم چې چاته لاس ونیسم او په معاشره کې ذلیله نه شم. بس په دې نیت باندې مزدوري کوه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وي فهو فی سبیل الله، د انسان د الله په لاره کې جهاد کوي، جهاد.